نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحیم. منګه د خپل درس نن آغاز شروع کو. علم الصرف دا زمونږ د دې درس یو اهم کتاب دی. مخکې مولانا صاحب علم النحو هغې څه درسونه کړي دي. صرف په لغت کې ویل کېږي اړولو راړولو ته. په دې کې موږ به درې خبرې نن کوو. یو د علم الصرف تعریف چې څه ته ویل کېږي، او دویم د علم الصرف غرض، او دریم د علم الصرف موضوع. پس دا درې مختصر خبرې به نن انشاءالله وکړو، بیا به اخوا تفصیلات د هغې راځي. نو علم الصرف په لغت کې ویل کېږي اړولو راړولو ته. صراف په عربۍ ژبه کې هغه کس ته ویل کېږي چې کوم دا ریالونه بدلوي یا دغه ډالرې بدلوي، هغې ته صراف ویل کېږي. نو په دې کې هم دا صیغې بدلېږي را بدلېږي. او په اصطلاح د صرفیانو کې دې ته ویل کېږي چې دا علم دی چې په دې کې د صیغو د جوړېدلو طریقه موږ زده کړو. په اصطلاح کې دا علم دی چې په دې کې د صیغو د جوړولو طریقه زده کړلی شي. یعنې غایب به څنګه جوړېږي، مخاطب صیغه به څنګه جوړېږي، او متکلم به څنګه جوړېږي، او واحد او تثنیه او جمع. غرض د دې علم دا دی چې زمونږ ذهن بچ شي د خطایۍ نه په صیغه کې. چې کوم صیغه موږ ادا کوو چې د هغې نه موږ د خطایۍ نه بچ شو. نو ساتل د ذهن دی د خطایۍ نه په صیغه کې. صیانة الذهن عن الخطاء فی الصیغه. ساتل د ذهن دی د خطا نه په صیغه کې. او موضوع د دې علم هغه کلمه ده. د نحوي کلام او کلمه دواړه. د علم الصرف موضوع صرف هغه کلمه ده. هغې نه به دا بحث کوي، بیا پای کې د فعل او اسم و دا تفصیلات به وروسته راځي. علم الصرف وہ علم ہے جس سے صیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے. علم الصرف دا علم دی چې په دې کې د صیغو پېژندل حاصل شي، او لفظوں کی گرداننے کا طریقہ، او د لفظونو د گردانو طریقہ، اور ایک صیغہ سے دوسرا صیغہ بنانے کا قاعدہ معلوم ہوتا ہے. د یوې صیغې نه دویمې صیغې د جوړولو قاعده معلوم شي. پیدا و غرض یو شی دی. موږ ته غرض وایو، هغه ته پیدا وایي. نو اس علم کا فائدہ یہ ہے، د علم پیدا دا ده کہ الفاظ کو صحیح طور پر پڑھنا آ جاتا ہے، چې د الفاظو په صحیح طریقه باندې لوستل دا معلوم کړلی شي. او ما ته صیغې تعبیر وکړه، یو شانتې موضوع د نه ده لیکلي، خو موضوع یې راته ما وویل چې دی کلمه ده. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.